اللہ رب کریم خپل محبوب ته فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اے محبوب مونږ دا قرآن آسمان دنیا ته لوح محفوظ نه د قدر په شپې نازل کړو. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے خلقو تاسو ته څه پته دا قدر والا شپه څه شی دی؟ فرمای لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دا قدر والا شپه د زرو میاشتو د شمعون د عبادت نه غوره شپه ده. تاسو محبوب امتیان یې، اے محبوبه مه خفه کیږه، تاسو د محبوب امتیان یې مه خفه کیږه، داسې شپه مې درکړه. فرمایي تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر، په دې شپه باندې جبریل فرشتې له اسمان نه راښکته کیږي. الله محبوب فرمایي په ځمکه دومره ډېر کاڼي نشته چې په دې شپه باندې فرشتې راښکته کیږي. سلام هي حتی مطلع الفجر، په دې شپه باندې سلامتیا وي الله له جانبه تر دې پورې چې سهار رڼا ولګي. ما عزتمندو الله دې امت ته لیلۃ القدر راکړه. لیلۃ القدر د زرو شپو عبادت نه غوره شپه الله مونږ ته راکړه. یو روایت کې راځي 500 ښارونه حضرت سلیمان علیه السلام زیر تسلط، 500 ښارونه او 500 ښارونه سکندر ذوالقرنین تحت په دې د حکومت و چې څوک په دې شپه باندې عبادت وکړي الله رب کریم ته د زرو ښارونو حکومت نه هم دا عبادت او دا شپه غوره ده چې بنده ورسره نږدې شي. یو روایت کې راځي چې په بني اسرائیلو کې یو باچا او هغه 10 میاشتې مسلسل 10 زامن الله ورکړي و، 10 میاشتې مسلسل هره میاشت په یو زوی لیږلو، هغه به جهاد کولو، هغه به شهید شو، بیا بیا بل ولیږلو، بیا بیا بل ولیږلو، بیا بیا بل ولیږلو. نو چې څوک په دې شپه باندې عبادت وکړي نو دې بني اسرائیلو د باچا ته چې کوم الله ثواب ورکوي له دې نه به الله دته زیات ثواب ورکوي.